نو ټولو کې زیات تکلیفونه په انبیاء کرام علیهم السلام راغلي. بیا ورپسې د هغې چې کوم صحابه او شاګردانو په هغې راغلي، موږ ته صحابه وایو. بیا چې د صحابه او کوم شاګردانو موږ ته تابعین وایو، تبع تابعین بیا د هغې شاګردان. داسې سټپ بای سټپ چې کم ډیر نږدې دي الله تعالی ته، په ټولو کې زیات نږدې په انسانانو کې څوک دي الله تعالی ته؟ کومه ډله؟ انبیاء کرام علیهم السلام. نو ټولو کې زیات تکلیفونه هم په هغې ګوره رالل. بیا ورپسې چې څوک الله ته ډیر نږدې دی، بس په هغه ډیر تکلیف. بیا محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یبتلی الرجل علی حسب دینه. امتحان کولی شي د سړي په حساب د دین، چې څومره د دین مضبوط دی نو دومره د باندې مصیبت ډیر دی په دنیا کې. چې څومره دین او ایمان کمزور دی نو مصیبت به په کمزوري سپک به په راځي. نو دا تکلیفونه مصیبتونه په سړي علی حسب دینه د دین د حساب سره دی. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. کچری یو سړی په خپل دین کې، سړی ذکر د زنانم پکې را داخله ده، یو زنانا یو سړی په خپل دین کې سخت مضبوط دی، دینی مضبوط دی خو ایمانی مضبوط دی کنه، نو دومره اشتد بلاؤه، دومره پاغه مصیبت ډیر سخت دی په دنیا کې. وإن كان في دينه رقة هون عليه. او کو څوک په خپل دین کې سپک دی، کمزوري دی، نرم دی، مطلب کمزوري دی، نو دومره هون علی، هغه مصیبت د باندې سپکولی شي. بیا مصیبت به بیا الله لږ ورچي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله پاک تکلیف کې نه چي یو نفس مگر داغه د طاقت مطابق. نو چې څومره ایمان مضبوطیږي دومره تکلیف سختیږي په دنیا کې د الله د طرفه. څومره ایمان کمزوري کیږي، دین کمزوري کیږي، نو دومره څه چلو شي هغه تکلیف هم الله کمی په انسان، اسانه یې په آسان انسان باندې. نو اوس تاسو وایئ چې په دې موجوده وخت کې په ټول اسلامي دنیا کې زیات کلک ایمان والا خلک څوک دي؟ وایه کنه څوک دي؟ فلسطین والا نشو؟ ټولو کې زیات تکلیف نن سبا 50 شورو دي په ټوله دنیا کې. ما او تا خو خروس کو شپک ټیمه 8 ټیمه خوراک مونږ کو ماشاءالله. غواګانې راته حیرانی، سنډګان راته حیران دي، ګډي بيزي راته حیرانی دي چې دا خو به مونږ هر وخت شوان وو، مونږ زناور یو هر وخت شوان وو، تاسو انسانان یې هر وخت شوان وخه. خپل نم کله کړه راشي چې تاسو وکړل څه دی وکړل د دین لپاره، څه دی وکړل د اسلام لپاره، څه دی وکړل د مظلوم مسلمانانو لپاره. کرکه سړی د ځان نم کله ورشي، او چې ایمان خو درکینو کرکه به د ځان نه درشي کنه. چې لکه مونږ په دې لاسونو څه وکړل، مونږ په دې ژبه څه وکړل د دین لپاره. مونږ د مظلوم انسان او د مظلوم مسلمان کم ځای کې مدد کړي. خپې به وو د مظلومانو، د ظالم سره به ملګري ټول عمر، لکه دا نن چې ټوله دنیا د یهودیانو سره او د اسرائیل سره ولاړه ده. نو لہذا د فلسطین د خلکو ایمانونه د دې حدیث مبارک پر رڼا کې په ټوله دنیا کې په نن سبا په 1 نمبر مضبوط ایمان والا خلک دي، 1 نمبر مضبوط ایمان والا. ولی دلیل پیدا دی چې فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. دوانو جهانو سردار صلی الله علیه و وسلم د نن تقریبا 1400 کاله مخکې فرمایلی چې څوک په دین کې ډیر مضبوطی نو هغه باندې به دومره ډیر سخت تکلیفونه راځي د الله تعالی طرف. فما زال كذلك حتى يمشي على ارض ما له ذنب. بدا مصیبتونه چې په دې مسلمان راځي، په دې انسان راځي او دې پاغه صبر کوي، نو همیشه وی دی ګرځي په دې ځمکه باندې. حتی يمشي على ارض ما له ذنب. دا سه حالت ته ورسیږي دا انسان د تکلیفونو مصیبتونو سره چې مخه ده او دې صبر کوي په مصیبتونو تکلیفونو بیمارو چې الله پاک د ټول ګناهونه معاف کړي، یو ګناه په د باندې پاتې نشي. سبحان الله. اوس دا مصیبت نعمت شو کو نشو؟ هر هغه مصیبت او بیماری او تکلیف او غم چې زموستا د ګناهونو نه صفایه نصیب شي،
چې زما او ستا په ګناهونه رب میټاو کی دا نعمت نه دی نو څه شی دی ته ورته نور څه وې نعمت دی د الله تعالی طرفه دا مصیبت خو چې صبر پې وشي بل حدیث په دې وره مسند احمد شریف مشکات شریف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین مبارکہ فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کثرت ذنوب العبد هر کله چې ډیر شي ګناهونه د بنده ګناهونه ډیر شي ولن یکن له د پاره نشتا ما هغه عمل یکفرها من العمل د پاره نشتا هغه شی د عملنا چې میټو کی د ګناهونه او بنده ګناهونه ډیر کړل بوج په ډیر ځان شو د ګناهونه اوس ګناهونو بوج په ډیر دی داسې عمل نشته چې دا ګناهونه په سکی میټو کی داسې عمل نشته اوس د رب رحم ته ګوره کنه په بل طرف را لرتاوی د الله جل جلاله رحمت څنګه راځي ګوره ابتلاه الله بالحزن مبتلا کی الله تعالی دغه بندا دا چې د ګناهونو انبار په سر پروت دی دغه بندا الله مبتلا کی په یو غم مصیبت کې مبتلا کی مصیبت په ورواچي مصیبت خو تاسو پیژنې کنه مختلف شکلونو کې راځي کاروبار کې تاوان شي مال ضایع شي بچي مړ شي پلار مور مړ شي یا مثال په بدن بیماری ولګي اکسیډنټ وشي دا ټول مصیبتونه دي ډیر شکلونه دي لوګه تند راشي وغیرہ یره راشي د دشمن دا ټول مصیبتونه دي نو چې کله د دې بنده ګناهونو انبار پیټ درون شو داسې عمل نشته چې ګناهونه میټاو کی داسې عمل نه کوي الله تعالی په د باندې مصیبت ورواچي د پاسا او دې چې په مصیبت برداشت وکي او صبر وکي سره پاره په الله ورواچي ليكفرها عنه دې د پاره چې د دن دا ګناهونه میټاو وګوروس مصیبت راغلی مصیبت ته